ایمان خاوندانو تاسو د الله نه ویریږئ. اوس د الله نه یره د ایمان والا مخاطب ولري چې ایمان والا ته وایي یا ایها الذین کفروا اتقوا الله. الله ولې نه وایي چې آمنو اتقوا الله وایي نو کفروا اتقوا الله ولې الله نه وایي چې کافرو د الله نه ویریږئ کفر پرېږدئ. ایمان والا ته وایي چې آمنو اتقوا الله ایمان والو د الله نه ویریږئ. نو ما راته مخکې خبره وکړه چې حال ماضي مستقبل زمونږ ټول الله ته معلوم دی چې کله پیدا شو نو الله ته دغه حالت هم معلومو چې دې د چا څوک به د خدمت کوي او په مستقبل کې به دې د چا خدمت کوي. په حال کې به دې د چا نه یریږي په مستقبل کې به د چا نه یریږي. او اوس زمونږ ماضي هم الله ته معلوم دی چې په ماضي کې د چا نه یریدلی دی. نو د الله یره هر وخت په هر زمان او په هر غړی کې هر مسلمان او نارینه او زنانه کې پکار ده. نو چې اتقوا الله الله مطالبه کوي آمنو اتقوا الله د تمام حرام کارونه ځان توبهګار کې اتقوا الله د الله نه ویریږئ. دکان کې حرام کوي اتقوا الله، پټي کې حرام کوي اتقوا الله، دفتر کې حرام کوي اتقوا الله، تجارت کې حرام کوي اتقوا الله، ناپ تول کې کمی کوي اتقوا الله، غلا کوي اتقوا الله، زنا کوي اتقوا الله، بد نظری کوي اتقوا الله، پردي حقونه لاندې کوي اتقوا الله، لارې تنګوي اتقوا الله، سود کوي اتقوا الله، انډرپلې کوي اتقوا الله. هر وخت کې الله موږ ته په تمام حرام کارو باندې وي اتقوا الله زمانه ویریږئ او دا افعال مه کوئ. او داسې یره نه چې په خوله باندې او هو هو توبه مې دي توبه توبه مې دي توبه په توبو ځان له غوږونه سره کړمه. هغه توبه مطلوب ده چې کومه توبه د موسی علیه السلام په دور کې هغه چغلخور چې هغه د چغلې په یو بد فعل کې مبتلا و، په خلکو باران نه کېده، الله له طرفه باران بند شو، سوکړه راله لکه نن سبا چې ده خلکو ته باران ضرورت و. موسی علیه السلام ته بني اسرائیل راغونډ شو، ورته وی چې موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه چې باران وشي سوکړه را. موسی علیه السلام ټول قوم راغونډ کو، الله ته سوال وکړه چې یا باری تعالی دا قوم تنګ دی پریشان دی باران وکړه. الله پاک ورته وفرمایل چې ستا په دې مجلس کې په دې قوم کې یو کس دی هغه په دې ګناه کې اخته دی، د هغه د هغه عمل په وجه سره مې باران ودرولی دی، هغه هم په دې ټولګي کې ناست دی. نو ته اعلان وکړه چې هغه په خپل عمل توبه وباسي نو باران به کومه. موسی علیه السلام قوم ته مخاطب شو چې الله پاک خو دغسې وحي په ما وکړله، تاسو مهرباني ودا وکړئ چې څوک په دې فعل کې مبتلا دی هغه توبه وباسي. هغې هم هغه سړی پکې ناست و، خو چې مجمع کې اوس مثال په طور دا دی چې یو دا مجمع جوړه را او دې کې زه وایم چې یاره یو کس پکې دروغجن دی، دا دروغجن دی، د مجمع نه بار شي نو کار به کېږي. نو اوس زه به یو به چې خدای پاکه دروغجن څوک دی او دروغجن ته هم ځان معلوم دی چې که زه پاسېږم په یو ټوله ډله کې او په شرمونو به وشرمېږم بیا به خلک راپسې بارم وي چې دا هغه دروغجنو چې د ده روجې دا عذاب و. په ډله کې چغلخور ناست دی خو څه چلې وکړه الله سره روغه وکړه، توبې ویسته یا باری تعالی ستا بندې ما ته ستارې تا را باندې اوسه پورې ستاري کړې وه، خو که اوس پاسېږم نو ستارې هغه پرده ختمیږي، نو ربه زه تا ته توبه وباسم چې زه به دا فعل د نن نه ما کلکن عزم وکړه چې دا فعل به نور نه کومه، خو رب اوس را باندې پرده واچوه او توبه مې قبوله کړه او چې را کم باران زما د وجې دی نو خدای دا باران وکړه. موسی علیه السلام لا ولاړ دی، مجمع نه څوک پانسېدل سره د اعلانه او دې کې ورید راله او باران شروع شو. موسی علیه السلام الله په دربار کې عرض کې یا باری تعالی تا خو ما ته وفرمایل چې مجمع کې یو چغلخور دی او د هغه د وجې باران شروع شو، هغه سړی خو پانسېد او باران شروع شو. نو الله پاک نو دې دی کې یو بله مسله ذهن بله مسله را دې نه ثابتېږي، هغه د علم عیب ده. زموږ د بعضې صاحبان د غلو په بنیاد باندې، د غلو دې ته وایي چې دی هغه زیادت کوي، د یو بني آدم په شان کې زیادت کوي. علم غیب د الله لره علم غیب کلی د چا لپاره خاص دی؟ د الله دپاره خاص دی. اوس که موسی علیه السلام او نبی علیه السلام هم پیغمبر و موسی علیه السلام هم پیغمبر و، اوس که انبیاء لا یا اولیاء الله لا علم غیب وی چې انبیاء له علم غیب وي نو موسی علیه السلام ته پته نه وه چې چغلخور پکې څوک ناست دی، ولې بیا اعلان کوي؟ او دا هم ورته
دا هم ورته پته ونه لګېده چې هغه توبه ویسته او دا هم ورته پته ونه لګېده چې د هغه په وجه الله باران هم شروع کړ. اوس موسی علیه السلام ولې الله ته عرض کوي چې یا الله هغه خو پانسېد او تا باران شروع کړ وي هغه توبه ویستل نو توبې پته به موسی ته لګېدلې وه که علم غیب کولی هغه سره وي. علم غیب کولی د الله لپاره دا مخلوق دپاره نه دی. نو موسی علیه السلام په دور کې هغه چغلخور توبه ویستله خو د پښتنو توبې نه ویستې خپله توبه ایستې وه. د پښتنو توبه سره دا شته آرام به واپس کوم نه آینده لپاره آرام کوم نه او توبه میره توبه دا د پښتنو توبه را مروجه چې را شته آرام به واپس کوم نه پتن کپړې حرامي دي پتن مې کپړې حرامي دي په بدن باندې په خېټه کې مې نوړې را آرامو پرته را نو چې حرامه نوړې پرته را او حرامې جامې دي پتن باندې ستا عبادت الله نه قبلی. د قرآن و حدیث پر رڼا کې دا عبادت یو لیش د قبولیت لپاره برځي نه چې پتن باندې کپړه حرامه را او په خېټه کې نوړی حرامه را. نو د موسی علیه السلام په دور کې چې کومه توبه هغه ویسته نو هغې توبې سره الله پاک باران وکړو. نو هغه توبه نن سبا مطلوب ده د تمامو حرام کارونه د ښځې نه مطلوب ده د سړي نه مطلوب ده که ځوان دی نو ځوان به توبه کوي که بوډا دی بوډا به توبه کوي که خان دی خان صاحب به توبه کوي که ملک دی ملک به توبه کوي که غریب دی چوپړی کې اوسیږي به توبه کوي. چې دغه توبه موږ ویستله د هر قسمه چې کومې حرام کارې زه کوم او د دې نه منعا مې توبه ویسته د الله رحم به په دې قوم باندې راشي. ورنه د دې خبرې خطره موجود ده چې الله پاک د خنزیرانو په شان دا شکلونه بدل کړي شادوګان رانه جوړ کړي سپي پیشو رانه جوړ کړي یا راله دا ځمکه جندې وشلیږي او زمونږ جمدي راکاږي موږ هره ګناه هر حد پار کړی دی هر حد موږ پار کړی دی. نو هغه توبه یا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې چې کم شرابي د شرابو دلداده نوجوان د عمر بن خطاب په لیدلو سره توبه ویستله چې یا الله توبه مې دی او دا توبه قبوله کا او رب را سره شراب دی دا په سرکه کې بدل که زما توبه را زه به بیا شراب نوشي نه کوم. الله د هغه په توبه باندې په بوتل کې موجود شراب په سرکه کې یا په پیو کې بدل کړل. چې عمر رضی الله تعالی عنه ته ورسېد او ورته وی پلان کې چرته تللی وې سرې کول وي سې به داسې تلم یې بوتل کې سري نو هغه ورته یا پی یاد که یا سرکه یاده کړه چې ویې کتل نو واقعي د هغې کې پی او سرکه وه شراب پکې نو شراب الله بدل کړ هغه پسو په توبه. نن هغه توبه ولې زه وباسم دکان کې به مې کمې راځي دولت کې به مې کمې راځي پردي حق نه به دستبرداره کېدل غواړي د سود نه به بیا دستبرداره کېدل غواړي د ګپ په نوم باندې به جوړې نه دستبردار کېږم د تنخوا سره د منخوا نه به دستبردار کېږم د بجلو د غلا نه به دستبردار کېږم د سود انډر پلو نه به دستبردار کېږم د لور خور د حصې نه به دستبردار کېږم د لارې د تنګولو د ګناه نه به دستبردار کېږم. حاجي پردې شاملات به ځان پسې نه راګیروم ځکه چې توبه مې ایستله نو مونږ وی خدای والی چې داسې توبه وباسو چې دا توبه وباسو د کام قبیلې سره به څه کوم او د 12 بچو سره به څه کوم دی له به رقم ځای نه راوړم. الله اکبر. نو مونږ توبې ته تیار نه یو مونږ توبه نه وباسو نو د رب له طرفه تازیانې په طور باندې مختلفو عذابونو کې دا قوم مبتلا دی. مختلفو عذابونو کې څوک د بیمارۍ پرندختري په کور کې لاعلاج بیماری را ایزي کم ایزي ګو ډېرې د کرپشن پیسې راشي ډېرې تنخوا سره منخوا جوړه شي ډېرې دیاړې ارامي کې او ارامه دیاړي کور ته راوړي ډېر د دکان د ملاوټ پیسې راوړي د ذخیره اندوزۍ مال راوړي غوښه کې اوبه اچوي د هغې مال راوړي پیو کې اوبه اچوي د هغې مال راوړي لارې تنګۍ لارې کلاوۍ نه لارې تنګۍ لارې لاندې کړې را دغه ګناه نه توبهګار کېږي نه او ډېر مال په دې شکلونو باندې حرامو باندې راځي او ایزي کم ایزي ګو په اسانه راځي او په اسانه تیزي چې څونه یې راوړې را د هغې نه سیوا به په ډاکټر لګي د هغې نه سیوا به کچرۍ کې لګي د هغې نه سیوا به په تاڼه کې لګي چې څونه یې راوړې را دې نه سیوا اخراجات به رد کېږي او په ناجایزه ځایونو کې به رد مال لګي چې کم مال په ناجایزه شکل ګټلی شوی دی دا مال به په ناجایزه ځایونو کې لګي دا د الله قانون دی دا د الله قانون دی جیسی کرنی ویسی برنی نہ مانے تو کر کے دیکھ چې څه دې کړي هغه به در سره کېږي او که ازموده کې نو وکړه توبه وکړه ازموده وکړه ډرامایي انداز کې وکړې لږ غونټه کې پته به راته ولګي حقیقتا یې مه کوې ډرامایي انداز کې یو کار وکړې تاسو ته پته ولګي چې د دې نتایج څه راوځي
نن منګ ته نتایج خراب روزي منځونه کو پریشانې نه ختمیږي ذکر کو پریشانې نه ختمیږي تبلیغ سره پریشانې نه ختمیږي تصوف سره مې پریشانې نه ختمیږي تلاوت سره مې پریشانې نه ختمیږي حالانکه دا ټول افعال چې څونه دي دا ټول د پریشانو ختمو الا بذکر الله تطمئن القلوب ہاں جی تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے ہاں جی نو اوس موږ خو خدای یادو تسلی نه کیږي زړه مطمئن نه دی زړه د زیات مال حوث په موږ سور شوی دی مال حوث په موږ سور شوی دی موږ په دې نه یو چېرې رانن مې الحمدلله دونه وګټله نو دا راله کافي ده نور به بس چې دا خلاصې کړمه نورې به بیا ګورو نه رسول الله مبارک فرمایي وي د دې د دنیا دا خېټه چې را د انسان دا خېټه وی دا د قبر د خاورو نه ما سیوا په بل څه نه ډکېږي وی که دله یو وادي د سرو ورکې نو دی به دویمې خواهش کوي که دوه وله رسو ورکې دی به درېمې خواهش کوي چې درېم هم ورسره میلو شي حاجي نن موږ او تاسو د مال د ګټل حرام یعنې ناجایزه لري خو د هغې دپاره ناجایزه لار اختیارول ناجایزه دي د هغې دپاره حرامکارۍ کول ناجایزه دي په حلاله ذریعه هم مال ګټلی شي او په حرام هم ګټلی شي نو چې په حرامه باندې ټول طاقت او سټمنا هم په حرامو کې صرف کېږي نو په حلالو کې ولې نه صرف کوو په حلال شکل باندې مال ولې نه ګټو د ظلم زیاتي ارتکاب ولې کوو سود ته ولې مونږ غاړې خیره انډر پلو ته هم ولې غاړې خیره سود سره فأذنوا بحرب من الله ورسوله د الله سره جنگ او د رسول سره جنگ ته وی تیار شي څوک سود والا منافو والا منافع نوم دی او ښکاره سود دی د الله ذات ته چیلنج او اتارټي ته چیلنج ورکړي چې زه سود کوم او برملې کوم ښکارې کوم چې تا نه څه کېږي ما سره وکړه د سودخور سره سب کې مون ناروا دی د سودخور مخ ته کتل ناروا دي د سودیانو سره لاسنیوه ناروا د دې جنازه ناروا په دې تکبیر ویل ناروا د مسلمان قبرستان کې خښول ناروا د ده سره غم او خادي ناروا د ده سره سلوک ناروا د ده سره لاس ملاول ناروا د ده دوستانه ناروا د ده تعلق ناروا د سره رشته ناروا او د سره ښېګړه ناروا ده د سودیانو د سوري نه به هم ځان ساتئ دا د خدای دشمنان دي دا د رسول دشمنان دي نو د خدای دشمن او د رسول دشمن زنګ دوست کیدی شي حاجی دا په دوستانه نیسي که په دشمنۍ به یې نیسي د دې نه به سوشل بایکاټ کې تمام نشعور څیزونه حرام دي تمام نشعور څیزونه حرام دي د آیسو نوال تر د نسوارو پورې ټول شی حرام دی ناجایزه دی خو نسوار پکې کمترینه نشره او آیسو اعلی ترینه نشره اوس د آیس او د شرابیان او هیروین پروش هغې سره موږ چېرته بایکاټ نه دی کړی خو آیس پروش له موږ کم ځای ورکړی دی سودیان چې په سود پیسې ورکوي جماعت کې مله استاد جي پسې متصل جانماز اچولی دی اقامت وکړه او بانګ ووایه د بانګ ټیکم سودي اغشتې ده او د اقامت ټیکم سودي اغشتې ده یہ د لور خوري سلان دی کړی را آرام خوري یا آی منشیات پروش دی یا سودیان دي یا په حرامه ذرایو باندې مدن واله دي هغې د جومات چنده کې 500 ورکوي پښتانه ورته په لستوڼو ګډېږي حاجي دا نقد پیسې ورکوي استاد چنده کې سلو پیسې واورکي هغه هم په لستوڼو ګډېږي استاد جي وایي حاجي ډېر زبردست سړی دی او ډېر ښه سړی دی اقامت کوه او کله جمع ته هم ور مخکې کړو حاجي خو بیک او پرنټ یې نه ګورو چې د بیک سره او د پرنټ سره دو رنگی چوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا خو منگا نکو منگا سوایو حج کعبہ کا کیا گنگا کا اشنان بھی راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی اقا شی منگا کو نو دوار رونو نکیگی یا با یو خوشحالے یا با بل خوشحالے یا با دا اللہ بندگی کے یا با دا عبداللہ بندگی کے یا با شیطان خپکے یا با اللہ خپکے یا با دا اللہ تابدارے یا با دا شیطان تابدارے حاجی او شیطان سره خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین حاجی د شیطان په لاره باندې مده وی دا ستاسو ښکاره دشمن دی خو د خولې په اعتبار سره دشمن دی د عمل په اعتبار سره زمونږ مشر دی موږ یې پیروکاري کوو وی پر د قیامت دا شیطان دی به په جهنم کې د اور په کرسۍ باندې نو چې را کوم جهنم تر رواني که نه دی هغه شیطان وویني دلته خو نه ویني هلته به وویني چې وی ویني نو دی به فرشتو چې یا او دی به یا باری تعالی دغه دی دغه دا په کرسۍ چې ناست دی د لاسه ټول موږ کړي دي شیطان به ورپورې خندا وکړي ورته وایي دغه دی
وی ما ولې ګرموي؟ وی تاسو ما لاس نیولې چې راشئ دا کار وکړئ. تاسو ته عالمان درغلیو، تاسو ته تبلیغیان کوڅه کې ولاړو، تاسو ته درسونه او ترجمې کېدې، تاسو ته پیغمبران درغلیو، تاسو ته اولیاء الله درغلیو، هغې سره ناست وې، هغې خبرې به ما اورېدلې که نه، په هغې به عمل کوو که نه. ما خو صرف وسوسه در اچولې، د لاسه خو ما نه نیولې که نه، د لاسه مې ما نه نیولې. نو شیطان به دا مونږ ټول به بیا شیطان به پړ کي په هغه خبرو کې. څه چل به کوو؟ مونږ په خپله هغه شیطان له خو مونږ نن سبا خو مونږ شیطان له مکمله چوټي ورکړې ده چې ته په کرسۍ کښېنه، زمونږ کار دی مونږ پوه شو چې څنګه کار کوو. هغه شیطان هم مونږ پر خپل عمل باندې پړ کړی دی. حاجی هغه هم په هغه ټول عمر به خدای پاکه دا کم مخلوق اخر کې وسته چې دی خو زما دی خو هغه ورسره وکړله چې هغه خبره وي هغه پلار به یې کپنونه ایستل او دوی ولا هغه بل کار ورسره کوو. نو شیطان خو هغه کارونه موږ شروع کړي دي. انسان نما شیطانان زموږ نه جوړ شوي دي. د ښځو نه هم جوړې شوي دي، د ښځو هم دورنګي ده او د سړو هم دورنګي ده. د ښځو دورنګي څنګه ده او چې دا نه څونه خلک یې، دا څونه کسان یې، خفه کېږئ به نه. تاسو ته چې بیبي راڼې نیوالې په خدای کې نه کا، خو اوټ بیټ به د هغې په اشارو کوې. هغې سره چې کم کرتبونه دي، دا کرتبونه به ستاسو په خوب او خیال کې هم نه راځي. هغه په تاسو دا کورونه روان نه کړله، رور یې رور ته ونه درو. حاجي خپل رور ته زبرګ کي، ښځه راته خپل رور زبرګ کي، او ستا رور ځان تا ته دشمن کی. دا تربور دی، دا لستوڼې مار دی، او د هغې رور د زمانې زبرګ دی. دا دورنګي نه ده. دې دی کې به وایي بیبې ستا وخوړه، بابا ستا وخوړه، رونو ستا وخوړه او ځان جدا کا، او چې په خپله ګټه وټه پوه شي. او چې هلته لړ شي پلار کره لړ شي، نو دا ټول رونه راغونډ کړي، واده کړي رونه راغونډ کړي، هلته بل درس ورکوي. ګورې د بیبې خدمت کې جنت دی او د بابا خدمت کې جنت دی. او بیبې ګورې که بابا او بیبې هم نه ماف کوي که نه، نو الله هم نه بخي. نو هغه دی کې ورونو ته د یووالي درس ورکوي، دلته خاوند ته د جداوالي درس ورکوي. دا دورنګي ده. د خواښ هم دورنګي ده، د انګور هم دورنګي ده. منځ کې پکېږي، لالا پکې دلیږي، یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ دی. نو به یا ډانګ نه ځان بچ کوي یا به پړانګ نه ځان بچ کوي. د یو نه حاجي نو دا 2 نمبرې په نارینو کې هم دي، دا 2 نمبرې په زنانو کې هم دي چې تر کومې پورې موږ په خپل عمل نظرثاني نه راکړې. د تمام حرامونو او حرام کارونو د زړه نه توبه نه رایستې، تر هغې پورې د خدای مدد، د خدای معیت، د خدای نصرت او بذات خود د الله بنده سره کېدل دا ناممکن دي. دا ناممکن دي چې د شیطان د تمامې پیروکارۍ نه توبه وباسئ، چې څونه شیطاني وساوس دي د دې نه توبه، څونه شیطان مې لغزش کې راولي د هغې نه توبه، څونه یې را باندې حرام کړي دي د دې حرامو نه توبه، څونه را سره حرام پراته دي د حرامو نه دستبردار. پتن جامې مې د ګپ په نوم اخیستي دي د دې نه دستبردار. د سود په نوم باندې مې د خلکو کورونه اخیستي دي، دغه مارکیټ به واپس کم. اصل زر تې واخله، خو د سود په اړ کې دی چې کم کور نیولی دی دا کور واپس کا. دا حرام دی، په دې کې استوګنه حرامه ده. دا مارکیټ حرام دی، د دې کمایي حرامه ده، د دې تنخواه، د دې کرایه حرامه ده. په دې کې کاروبار هم ناروا دی چې کم د سود په اړ کې دی خلکو اخیستي دي. حاجي څونه خلکو د مارکیټونه واغستل او کم دا ورته شنه باغونه ورته وښیي، دکان دی کمزورې دی او راشه او پلانکي بینک. اوس خو نجي بینکونه هم راوتېږي، سودخور اوس نجي بینکونه رایستي دي، نجي بینکونه یې جوړ کړي دي. دا پلانکي بینک دی، دا ډنګرې بینک دی، په 5% منافع او په 10% منافع باندې قرضې ورکوي. نو مو یاره 5 او 10 خو ما سره کېږي، دا به وله ورکومه. خو زه ورته وایم چې 5% نه دی، دا به 5 ارب بچي راوړي او د 2 پیړو پورې به الله را دې سود نه خلاصوي، د 2 نسل پورې به په دې سود کې الله کړی او ذلیله کوي به دی. په دې 5% او په 10% منافع باندې دوکه کې مه راځه. دا د شیطاني جال دی او په شي جال کې رنخلۍ دا خلک، په دې جال کې رنخلۍ دا دی چې ستاسو په دې ماله کې دا دی څونه سود کېږي، څونه په سود باندې د خلکو کاروبار پیل شو. د سود په اړ کې کاروبارونه پیل نه شو د خلکو، چلتا پرتا کاروبار یې په ټپو باندې ونه درېده. کله یو ته وی قرضه راکا، کله بل ته وی قرضه راکا، کله یو بینک دا، کله یو نجی قرضه راکا، او په سود باندې قرضه لی. وی سود کو چھڑانے کے لیے سودی قرضے لینے پڑتے ہیں. د سود نه خلاصېدو لپاره موږ سودي قرضې اخلو. پرایویټ موږ څونه سود کوو، پرایویټ سود. حاجي نو د دې سودخور خو هغه نوم اخیستل هم زهر دی، نوم یې اخیستل هم زهر دی او زهر په زهرو باندې مري. د دې نه ځان توبهګار کې
د بجلو غلا مه کوئ، د 22 کروڑو کوم غله رضانه مه جوړوئ. او چې کم مفتی او کم عالم ووایي چې د بجلو غلا حلاله ده، کونډې حلالې دي، مونځ کېږي او داسې کېږي، حاجي په هیټر باندې ډوډۍ پخه شوې ډوډۍ حلاله ده، هغه مفتی صاحب له ما بوځې. زه ورته مفتی صاحب ما مطمئن کا د مایارو دا ملنګ به په یو ځای کې بیا د بجلو په غلو پسې او که روابډي اهل کار غل دی او که د وابډي صارف غل دی نه به کوم ورپسې خبره. ځکه چې بس جواز ما پیدا کړ چې دا په دې شکل باندې حلاله ده. د 22 کروڑو قوم حق لاندې کېدل دي، د 22 کروڑو قوم حق لاندې شو، کونډې واچولې، دا کونډې حلالې دي. څونه ډیپالټ دي او زمونږ د وابډې د اهل کار وس کم دی رسي، په غریب باندې وس رسي چې هغه یو بل شاټ شو نو دویم کې ورپسې ډیمانډ نوټس ولیږي. ته ورشه تر نواب صاحب ځای له ورشه میټر ته بره نشي کتې، میټر ته بره ته کتلو طاقت نه لرې، وس دې په غریب باندې رسي چې هغه دی کې د سر خطره د سر د لروانۍ. څونه ادارې ډیپالټ دي په مردان کې، څونه ادارې د لکونو روپو ډیپالټ دي، څونه راغټ خلک د لکونو روپو ډیپالټ دي. حاجي د دې نه تپوس نشته، په ریګولر بل والا پسې او په غریب پسې چې دی نو بیا پای ورته نوټس لګولي دونه وخت کې بل داخل کا کني میټر د نه، دا میټر د نه ونوسي. ګور یاد ساتئ دا میټر تاسو ته په پیسو کې حساب شوی دی چې 8000 او 10,000 روپۍ داخله کوله، دا میټر یې تا ته حساب کړی دی، پای کې کنیکشن نه کټ کولی شي، کنیکشن به دې کټ کوي، د میټر وړلو طاقت ته دې نشته. دا په یو قانون باندې روان دي چې زما او تا نه میټر وسي، بیا د میټر د خلاصولو لپاره به دې له اضافي پیسې ورکې. حاجي د وابډې نه وپه بډه نه را جوړه شوې، ټول وپه بډه دي A to Z. زه وایم چې د دې بسان جامې ما خو لیدلي دي، د وابډې د اهل کار مرګ مې هم لیدلی دی او د سودیانو مې لیدلی دي، دونه ګز ژبې روتي، یو میاشته پورې مې ځنکدنې لیدلی دی، یو میاشته پورې. او داسې به مړ کېدل چې بوی به ترې روان شي، بوی ترې روان شي چې نو مې